عزت نه کیږي د سره امامتي مه کوئ څه لازمي نه ده چې کوم دی نو نن هغه بې دردۍ سره هغه شهید شوی دی عالم که په 8000 باندې امامتي کوي بل ورته راځي وي زه په 6000 کوم خو دا امام د جومات نه وباسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه. نن بیا هغه غمجنه ورځ او ډیره د افسوس ورځ ده چې نن بیا د دین اسلام یو چراغ او یو ګل چې کوم دی نو هغه ختم شو د دنیا نه لاړ او هغه په دومره غټه مسله باندې نه بلکې ډیره زیاته معمولي او وړه مسله باندې او په داسې مسله باندې چې زمونږ د عوامو دپاره ډیر زیات د افسوس مقام دی چې یو قاري صاحب او هغه په جومات کې سبق خولو امامت یې کولو نو هغه چېرته یو ماشوم ته څپېړه ورکړې ده په سبق باندې سبق یې غلط کړی دی هغه کور ته تللی دی په کور کې هغه حل ویلی دی چې زه قاري صاحب ووهلم د هغه تره یا ماما یا څوک چې په کور کې هغه راغلی دی او د قاري صاحب یې چې کوم دی نو وهلی دی او هغه یې شهید کړی دی نو دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده زمونږ او ستاسو دپاره چې مونږ یو داسې دین سره تعلق ساتو داسې اسلام سره تعلق ساتو او بیا مونږ داسې کارونه کوو نو دا خو ډېره زیاته د افسوس خبره ده. زه به د علماو ته یو پیغام ورکړم عوامو ته خو ځکه نه وایم چې دوی د خدای پوهه کړي او د دوی په زړونو کې د الله د علماو د دین هغه خدمت او هغه محبت دی پکې الله واچوي دوی نه خو ګیله نه ده پکار ځکه چې دوی خو پوهېږي نه خو علماو ته زه وایم چې تاسو علما یې تاسو په دین باندې پوهه خلک کې تاسو په شریعت باندې پوهه خلک کې نو تاسو له یو اهم پیغام در کوم او هغه پیغام دا در کوم ما چې ګوره امامتي کول یا په یو مدرسه کې سبق ښودل یا د دین بله شعبه چې کوم دی نو هغه چلول هغه په یو عالم باندې فرض نه دي لازمي نه دي که دې چېرته کې دغه اون نه کړي نو دې پې باندې ګناهګارېږي نه علم دې وکړلو الله به درله اجر درکوي بس هغه ځان سره کا بهترین علم خو دا دی چې انسان بل ته ورسوي خو نن معاشره هغه معاشره نه ده پاتې چې یو عالم راپاڅېږي او خپل خدمت وکړي او هغه چې کوم دی نو خلکو ته هغه ورسوي نو علماو ته زه وایم چې اول نه اول خو تاسو ښایسته فارغه شئ ځان له ښکلی کاروبار شروع کوئ ځان له دوکان واچوئ ځان له نور داسې کارونه وکئ جوماتونه هغه ځایونو کې وساتئ چې کوم ځای کې ستاسو قدر وي ستاسو عزت وي ستاسو احترام وي که په کوم ځای کې ستاسو قدر نه کېږي عزت نه کېږي د سره امامتي مه کوئ څه لازمي نه ده تاسو نه د دې خلکو تپوس نه کېږي چې تاسو ولې امامتي نه ده کړې او د خلکو ولې لمونځونه کړي دي هېڅ ضرورت نشته د امامتۍ کولو ته په دا شانتې ځایانو کې چې هلته کې د امام صاحب حفاظت نه تاسو ګورئ څومره وخت شو چې دا خبر را روانه ده چې فلانی عالم مانځله تلو په لارې شهید کو په جومات کې ناستو شهید یې کو جومات نه راوتو شهید یې کو او دس یې کولو شهید یې کو د علماو شهید کول څه دومره ګران کار خو نه دی هغه هر ټایم 15 وخته مانځله روان وي هغه اسان کار دی خو دا مونږ او تاسو دپاره ډېره د افسوس خبره ده او انتهایي په دې باندې درد راورسېده چې دغه قاري صاحب چې کوم دی نو نن هغه بې دردۍ سره هغه شهید شوی دی نو دغه علماو ته وایم چې په کوم ځای کې کم از کم د 30,000 روپو نه درته کمه تنخواه درکوي چې یو الله اکبر ورته ونه کوي یو مونځ ورته ونه کوي قسم درته در کوم په دې خبره باندې زه درته په خپله باندې ووایم چې زه په خپله باندې چرته امامت نه کوم اوس هم را سره چای شته چې زه امامت وکړم نه یې کوم په څه وجه باندې چې مونږه دا علما په خپلو کې چې کوم دی یو بل پسې لاندې وتي دي یو عالم که په 8000 باندې امامتي کوي بل ورته راځي وي زه په 6000 کومه خو دا امام د جومات نه وباسئ دا زمونږ خپله کمزوري ده د علماو که چېرته کې بل په 10000 امامتي کوي او ورته زه درته کمه نه کوم بل ملا راځي وي زه درته په 10,000 باندې امامتي کوم دا امام وباسه زه درله راځم نو موږ په خپله خپل قدر کم کړی تاسو علماو په خپله خپل قدر کم کړی دی خپل قدر عزت زیات کوي خپل ځانونه درانه کوي چې دا خلک ستاسو خپوله راشي او درته ووایي چې راشه جمع راله راکړه چې دا خلک تاسو پسې کور ته راشي او درته ووایي چې راشي تقریر راته وکړئ چې دا خلک ستاسو خپوله راشي او په خپو درته پروزي چې راشي جنازه راله وکړئ راشي نکاح راله وتړئ ورنه چې داسې نه چاته چې کوم دی نو الله اکبر اونه کوي بغیر د پیسو نه
ما ډیر کتلی د علما راشي نکاحونه تړي 1000 روپۍ 1500 روپۍ دا تینا واخلي او نکاح ورله وتړي قمقل یې ته تا خو د دین قدر چې کم نه نو کم کو تا خو علما او شرمول داسې خلکو چې صرف په دې باندې په جماعتونو کې پراته دي چې بس مونږ به دې ته پراته یو چې صرف امامتیانې کوو یو ټیم روټۍ راله راوړو بس خان صاحب ته به چې کم دی نو نینی چینی به ورته کېږو ملک ته به چې کم دی نو خوله به ورته چینګه چینګه کوو تو لعنت دي وي ستا په دې علم باندې او ستا په دې عالم نوم باندې د سرم نه دی کول پکار هغه عالم د دین بې قدري کوي چې کم د کلي خان ته او د کلي ملک ته چې کم دی نو نینی چینی کېږي د 1,000 روپو دپاره او د چې کم دی نو ټول هغه د کلي خلکو ته د ده سترګې وي چې دی ماله د جیب نه یو 100 روپۍ راکوي دی ماله د جیب نه یو 50 روپۍ راکوي د دغه علماو د وجې نه بیا چې کم دی نو د حق پرسته علماو دغه حال نن چې د کوم قاري صاحب حال دی دردمندانه پیغام درله در کوم د خپلو علماو ته وایم د خپلو خلکو ته وایم چې خدای قرآن او رسول ته وګورئ نن زمانه داسې زمانه چې عالم بدنام قرآن بدنام حدیث بدنام شعائر الله بدنام هر یو څیز پسې خلک را پاسېدلې خبرې کوي ولې ورپسې کوي دا زمو ستا کمزوري ده ما تا دین سپک کړی دی که چېرته ما تا دین سپک نه کو ما تا را پاسېدو او مونږ چې کوم دی نو دا وویل چې د سره به هم د 10,000 او 20,000 نه کمه نکاح به څوک نه تړي ولې په ډمو باندې الته په لکونو روپۍ شین دي په دیګونو باندې الته لکونو روپۍ چې کم دی نو خرچه کوي او امام چې درشي نو 1500 روپۍ ورته په لاس کې کېدی داسې انسانیت دی داسې دین دی دا خو نه شوله خو ها چې کوم مولا د 1500 په لاس کې کېدی واپس یې ورته ورلړه کوي ولې زه ستا د کوره خورم یا زه تاله خیراتي راغلی یم د سرم ورله نکاح ونه تړي د سرم ورله جنازه ونه کړي دا زمونږ د علماو کمزوري ده نن ما داسې جماعتونه زه ګورم چې په هغې کې په 3,000 په 4,000 په 15,000 روپۍ باندې خلک امامتیانې کوي شرم درله پکار دی مړه ښایسته زندګي تېره کوي ولې دا موټرې دا ګاډي دا بنګلې دا ایسیګان دا سولرې ولې داسې د عوامو دپاره خو نه دي پیدا دا یوازې هغې له خو نه دي ولې عالم له مزه نه ورکړي چې په موټر کې وګرځي ولې عالم له نه دي پکار چې هغه ځان ته سولر وکړي عالم له نه دي پکار چې هغه ایسي ته سملي خو مونږ په خپله ځان کمزوری کړی دی دی به هم دغسې وي خو که چېرته خپل قدر یې وپېژنده خپل عزت یې وپېژنده خپل احترام یې وپېژنده ځان یې وپېژنده اوس تکړه شي نران شي د دې مولا تپوس وکړئ تکړه شي راپاڅېږي اوس دې مولا پسې او د ده تپوس وکړئ د ده پوښتنه وکړئ احتجاج وکړئ جوماتونه بند کړئ مکمل ختم یو څیز هم ورته ونه کوي دې عوامو ته ولې وجه څه ده چې ګوري بس مولا شهید شو چې ګوري مولا شهید شو یار دا کلی دا وطن دا ملک چې کوم دی نو د انسانیت د مسلمانۍ دی او که دا د کفر دی که چېرته د کفر وي خو بیا خو خبره ختمه شوله بیا خو چانه ګیله نه ده پکار خو که چېرته کې دا د مسلمان وي دا د انسانیت په بنیاد باندې آزاد شوی دا د مسلمانۍ او د لا اله الا الله په بنیاد باندې دا ملک آزاد شوي خو بیا صحیح ده بیا چې کوم دی نو دغه تپوس او پوښتنه کول پکار دی نو دغه علماو ته وایم چې خدای ته وګورئ قرآن او رسول ته وګورئ چېرته کې هم چې کوم دی د 20,000 او 30,000 روپو نه کمه چې کوم دی نو امامتي ونه کوي چاته یو حرف ورته ونه ښایي چې 500 روپۍ فیس ترله نه درکوي د ماشوم چې 1500 روپۍ فیس ترله د ماشوم در نه کړي چې لفظ ورته ونه ښایي وجه څه ده د هغې وجه درته زه دا ښایم که چېرته تا ورته فري وښول او یا د 50 روپۍ ترېنه واخېستلې نو نن به ستا هغه حال وي چې نن د قاري صاحب کم حال سبا به ستا هم دغه حال وي چې 1500 روپۍ دی چې کم دی نو 3,000 روپۍ په سکول کې ورکولی شي په غټو غټو سکولونو کې دی 3,000 او 5,000 روپۍ ورکولی شي په جومات کې امام ته چې کم دی نو دی 1500 روپۍ نشي ورکولی 100 روپۍ نشي ورکولی 50 روپۍ فیس به نه ورکوي او په نسه خبره باندې ولي استاد ووهلو قاري صاحب ووهلو قاري صاحب ورته دا وکړو قاري صاحب ورته دا وکړه خو یې د بیخ ورپسې وایي ستا د هغه ماشومان هم وباسه چې کوم یو کس داسې کوي او زه هغه علماو ته وایم چې کوم مدرسین دي کم درسونه کوي په جوماتونو کې امامان دي هغې ته هم وایم چې یو ماشوم در سره ناست دي او یو یې درته پلار یې رالو نیکه یې رالو مامی یې رالو ترې رالو څه یې درته وویلې ماشوم د مټه راونیسه ور یې که ورله په کور کې کښېنوه مه وایه پرې باندې سبق چاته چې بچي ګران دي مه یې لېږئ مدرسو ته چاته چې بچي ګران دي مه یې لېږئ سکولونو ته چاته چې بچي ګران دي مه یې لېږئ علماو له جاهل یې په کور کې رالوی کوي چې درته ګران دي او که نه نو بیا د دې علماو ملاتړ جوړ شي بیا د دې علماو تپوس وکئ دا کومه خبره ده چې بس قاري صاحب ماشوم ووهلو وا کور ته لاړو دی د کور رالو قاري صاحب هغه شهید کو هغې چې کوم دی نو په داسې انداز باندې شهید کړي چې مړه داسې خو هندوم نه کوي داسې خو والله که کافر هم وکړي د کفر په ملک کې به هم داسې ونه شي چې څنګه زمونږ په پاکستان کې روان دي او څنګه زمونږ په خیبر پښتونخوا کې روان دي دا سویم عالم دی چې یا ووهلی شي په چړو باندې یا چې کوم دی نو هغه
په وویشتلی شي، دا کومه خبره ده. دا به څنګه کیدی شي؟ په کار دی خلکو له دې چې دوی پاسې احتجاج وکړي او برپور احتجاج وکړي او د دغه کس تپوس وکړي. ګوره زه درته دا خبره وکړم، نن چې په کوم جومات کې دا قاري صاحب شهید شه، ته ګوره درېیمه ورځ بس په همدغه جومات ته چې کوم دی نو بل ملا به ورته را روان وي، پکې به مخکې ولاړ وي، ځان به نیغ نیغ کوي او الله اکبر الله اکبر به کوي. چې خصوصا خو دغه جومات ته یو ملا هم لاړ نه شي، یو کس ورته لاړ نه شي، په دغه ځای کې خلکو ته چې کوم دی نو امامت یې ونه کوي. او بالعموم زه عوامو نورو ملایانو ته وایم چې چرته کې د 20,000 او 30,000 روپۍ نه چونیزم کم درکوي که نه، چوی نه کوي. او که څوک درله نه درکوي، فرض در باندې نه دي، لازمي در باندې نه دي، ګناهګار پې نه یې که تاسو امامتي ونه کوي. لاړ شي خپل کاروبار وکړئ، راشي خپل بزنس وکړئ، ځان له دوکان واچوئ، ځان له خپل کاروبار شروع کړئ، بچو له پیسې وګټئ، خپله زندګي ښایسته جوړه کړئ. ولې د عوام چې په موټرو کې او ایسیګانو ته پراته دي، ولې تاسو نشئ پراته کېدی؟ تاسو نشئ ګرځېدی په موټرو کې؟ تاسو به در کومه پورې خوار و زار کېږئ؟ د دې عوامو د جیبونو ته به ګورئ، در کومه پورې به د هغه خانانو د ملکانانو ته چې کوم دی نو جارو به ورته وهئ سره د پټکو. بس دی، بس کوي. خدای ته وګورئ چې کوم یو عالم هم په جومات کې در 8,000 او 9,000 او 10,000 درله درکوي، یو عام په کشتونو درکوي، پرېږدئ جومات ته تاله واچوئ، لاړ شي خپل کاروبار وکړئ، لاړ شي خپل بزنس وکړئ. چې کله مالداره شوئ، راشي بیا د دین خدمت په داسې انداز باندې وکړئ چې خپلې پیسې بیا خلکو له ورکوئ، خپلې خرچې بیا په خلکو باندې کوئ، بیا په طلبو باندې کوئ، په مدارسو باندې کوئ، بیا خپلې پیسې په خلکو لګوئ. تاسو ته به چې کوم دی نو څوک به درته کړپ هم نشي کولی، څوک به درته داسې اوچت هم نشي کتی. وجه به څه چې ته به د بل جیب ته غل یې. نن خو ته د بل جیب ته غل یې، بس هله سرسایه راوړه، هله زکات راوړه، هله دا راوړه، هله دا راوړه، به دقه ته پراته یو، هله شا به روټۍ راوړه، هله دا شا به شربت راوړه. نو بس دی، پرېږدئ. هېڅ چا باندې دا فرض او لازمي نه دی. زه درته بیا هم وایم په یو عالم باندې هم دا فرض نه دي چې هغه د امامتي وکړي. دا خبره غلطه ده چې بس عالم شو علم دې وکړو نو ته به خامخا په جومات کې پروت یې. نه نه، دا اوس خبره نه ده. علم دې وکړو، د الله د رضا دپاره دې وکړو، د رسول الله د رضا دپاره دې وکړو، بس ځان سره کېږده. که چېرته موقع درته دین د خدمت راغله خو ویې که، که چېرته کې موقع رانغلله نو خپل کاروبار وکړه، خپل بزنس وکړه، خپلې پیسې وګټه، خپلو بچو له وګټه، مور پلار له وګټه، ځان له چې کوم دی نو په دنیا کې سهولیات جوړ کړه. نو بس خبرې ډېرې دي، خو دا دې سره درته اخري خبره کوم چې د دغه عالم تپوس اوس وکئ کم نران خلک دی. او بل دا خبره درته اخر کې کوم چې د یو بل خپې مه وهئ، ملایان د یو بل خپو ته مه غله کېږئ. زه درته پخپله ووایم، ډېر ټایم مخکې په یو ځای کې ومه، امامت مې کوم، ما ورته ویل زه د 15,000 روپو نه 1 روپۍ هم کمه نه هلم، کریم یو الله اکبر هم درته نه کوم. الله ګواه دی، دا خبره درته حقیقتا وایم. هغې ما سره په 15,000 باندې جوړ شو، چې میاشت پوره شوه 15,000 یې برابرې نه کړې، ما ورته جومات پرېښو، میل نه کوم. زما په 6,000 په 15,000 باندې زما تګ راتګ خرچه نه کېږي، زما کار پې نه کېږي، زه سره امامتي نه کوم، په ما خو څه فرض نه ده. بل یو عالم رالو او هغه په 3,000 روپۍ باندې هلته امامتي شروع کړه. نو زه درته دا خبره کوم، نو دغه د وجې نه اوس د دین سپکاوی پیدا شو که پیدا نه شو؟ پیدا شو که نه. اوس چې سبا دې څوک راشي او دلته دې په چړو ووایي او څوک دې ولي، نو بیا به وایي هله عالم یې وویشتو، عالم یې چې کوم دی نو شهید کړو، دی وکړو دی وکړو. خو زمونږ په خپله چې کوم دی نو یو بل ته غله یو که نه. که مونږ یو بل ته غله نه وی، نن به دا شانتې نه کېدی. که مونږ د یو بل خپې نه وهلې، نن به دا شانتې نه کېدی. نن به دغه عبیدالله چې کوم دی نو هغه به نه شهید کېدو، نن به هغه بې دردۍ سره په چړو باندې نه وهل کېدو، که چېرته کې مونږ یو بل ته غله نه وی. نو کوشش وکئ، عوامو ته وایم چې د خپلو علماو ملاتړ شئ، هغې قدر وکئ، احترام یې وکئ. او علماو ته وایم چې خپل قدر په 100 روپو باندې مه خرابوئ او مه کموئ.